شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد یکتال دی. السلام علیکم قدرمندو، زه یم اکرام الله صدیقي او دا ټیم کې تاسو ګورئ شب قدر میډیا سنټر. قدرمندو، مختلفو ځایونو ته مونږ ځو، د مختلفو ځوانانو سره کینو او د هغې نه د مختلفو حوالې سره تپوسونه کوو، خبرې ترې زده کړه هم ترې کوو او د هغې چې کومه زندګي ده هغه هم مونږ تاسو ته مخې ته راوړو. نن راغلی یم زید الرحمن عاجز خواله چې هغه ډېر یو نامتو شاعر دی. د فخر صاحب، د افتخار فخر صاحب په فرمایش باندې هغې بټګرام سیمې ته راغلي دي او دغه ځای کې د هغې نه یو وړه غوندې کې مرکه مونږ ریکارډ کوو. په دې پروګرام کې به مونږ د عاجز صاحب نه د هغوی د زندګۍ باره کې تپوسونه کوو، ژوند څنګه روان دی د هغوی، شاعري د کوم ځای نه شروع شوې ده او شاعرۍ سره یې مینه څنګه پیدا شوې ده، بیا په دغه شاعرۍ کې هغوی چې کوم لیک کړی دی، کوم مقام یې اخیستی دی، د دغې شاته راز څه دی، په دغه اړه باندې مدي سره خبرې کوو. د ټول نه مخکې خو عاجز صاحب ته مونږ په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر راغلی ته وایو. ډېره زیاته مننه ستاسو د شب قدر میډیا سنټر چې زه مو دغه معیاري پروګرام د ناستې قابل وګڼلم. ما تاسو هم چونکې داسې نه محسوسېږي چې زه شاعر یم او یا به زه په داسې ادبي هلو ځلو کې چا سره شرکت وکړم، خو دغه ستاسو مینه ده، ستاسو دروند نظر دی، نو ستاسو د مینې او ستاسو د دروند نظر یوه نړۍ مننه. ډېره مننه. عاجز صاحب، د ټول نه مخکې د خپل تعارف راته وکړې، تعلیمي کومه هله ځله هم کړې ده، بیا شاعرۍ ته څنګه رالی، دغه تعارفي خپل دغه وکړې. نوم هو زما زید الرحمن دی او تخلص مې ځان عاجز خوښ کړی، یعنې زما پوره نوم زید الرحمن عاجز دی. د کتوزو اوسېدونکی یم. تعلیم مې لسم جماعت ته پوره کړی دی او د بې هلې ځلې چونکې ډېر پروګرامونه به کېدل زموږ په کلي کې، په کتوزو کې غونډې وې، په شب قدر کې غونډې وې، هلته زموږ په کلي کې ډېر ښه شاعران مخکې هم اوس هم شته دی. افتخار فخر چې کله د ډېرې مسافرۍ نه واپس راغی، د هغوی تر څنګ به زه کېناستمه، ما به لیکل کولی شو خو ما چاته ویلی نه شو او پوهېدم نه پوهېږم، اوس هم نه. خو بیا افتخار فخر د ملګرو سره مخاطب کړم، سحر صاحب سره، راهي صاحب سره، محبت سره، قیس صاحب سره، بل ها نومونه دي. هغه پښتو یوه ټپله چې ستا د های سکولونه ډېر دي، جوړی مې تنګه، زه به کم ټولومه، نو ټول نومونه زه وانغستی شم. د هغوی سره چې بیا مخاطب شوم، بیا به چې چېرته پروګرام و ځان سره بیا بوتلمه، په هغې کې بیا خپل مات ګوټ شعرونه مخکې به مو وې، په هغې باندې به ملګرو موږ له ډېر زیات داد راکو. هغه داد وجه او د هغه خوارۍ او محنت په هغې کې د سحر صاحب ډېر غټ لاس دی. سحر کتوزی صاحب به تاسو پېژنئ، ټول خلک یې پېژني. نو زما په دغه ادبي دنیا کې د سحر صاحب ما ته ډېرې مرستې دي. شاعرۍ ته راللی، شاعرۍ کې قدم کېښودو. شاعري اکثر یو انسان په مینه کې ناکامه شي یا داسې یو څیز سره مینه پیدا شي، ضرور نه ده چې هغه داسې د یو هلک جینۍ سره وي یا بل څه سره، د مور سره کیدی شي، مختلفه کیدی شي. ستاسو شاعري د کوم ځای نه شروع شوې ده؟ زما شاعري خو غربت مې رانه مورې دواړه لاسه ونیولې، بازار ته تلې ومه خو سودا مې راوړې نه ده. نو زه خپل غربت مجبوره کړې ما، زه خپل اوس خو نه، اوس خو شکر ډېر ښه حالات دي، خو مخکې چې زما کوم حالات وو هغې زه په لیک باندې مجبوره کړې ما. زما دننه به شاعر و، خو چونکې هغه کومه زندګي چې زما وه، کم تندکونه، کمې مزدورۍ ما کړي دي، کمې شپې ما په سړکونو په فوټپاتونو باندې کړي دي، د هغې وجه ده چې زه په لیک باندې مجبوره کړې م او هغه ملګرو خوښ کړم. ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم او ستاسو د شب قدر میډیا سنټر هم ډېر مشکور یم. د کوم شعر نه د عوامو په سترګو کې ستاسو هغه مینه ورپرېوتې ده چې د هغې نه پس ما تاسو چې څومره پورې سټډي کړي یې، څومره پورې ما تاسو وکتل، نو یقینا دغه ده چې داسې ورځې راغلي چې تاسو د ورځو 10 15 یا 20 پورې انټرویوګانې هم کړي دي، خلکو له ټایمونه ورکړي دي، د پښتو ادب دپاره تاسو کافي هلې ځلې کړي دي. ډومبنۍ را سره هغه شعر شریک کې کوم چې ستاسو سټارټ شعر و؟ خو داسې وه چې که څوک زما د بېوسۍ در نه مثال غواړي، ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. که څوک زما د بېوسۍ در نه مثال غواړي، ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. بچي مې هم زما په شان په ثقافت مین دي، ما نه د کور په منځ کې بیره غواړي. ټال غواړي د محبت په سلطنت کې شریک شوی رقیب، ما نه د یار د دیدنونو انتقال غواړي. زما د زړه په غوښو سود د اشنا چرته کیږي، ما نه بنګړي غواړي، پیزوان غواړي، رومال غواړي. په تور سحر له کوره وڅی بد نصیب عاجز، په پردي کلي کې دیدن د کلیوال غواړي. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی ماشاءالله.
ښه عاجز صاحب دغې باندې خو به هم خبرې کوو کم لیک کم کړی دی د دغې نه علاوه نور تاسو کم داسې زمونږ مینوالو ته ډیډیکیټ کول غواړئ هغوی ته تاسو اورول غواړئ نو راسره شریک کې یو لږ خو نه خیر ځکه چې ډېر وخت پس مونږ تاسو سره ناست یو د کاپي ټایم نه مونږ به چې تاسو سره مرکه کوو خو هغوی کې نن دغه موقع راغلله نو دغه باران هم ښکلې ورېږي موسم هم ډېر ښکلی دی څه شعرونه سره شریک کې چې ښه ډېره سرداره موسیقي وي او باران وي چې ښه ډېره سرداره موسیقي وي او باران وي جانان زه او ته یو خاموشي وي او باران وي اوربل چې د لون شوي راخور کړی په رخسار وي جامې چې د په غاړه نسواري وي او باران وي اوربل چې د لون شوي راخور کړی په رخسار وي جامې چې د په غاړه نسواري وي او باران وي یارانو زندګۍ نه به یې خامخا ګیله وي غریب سړي ته کور کې بیماري وي او باران وي یارانو زندګۍ نه به یې خامخا ګیله وي غریب سړي ته کور کې بیماري وي او باران وي د غیرو جوړې کله حالې کېږي له دیدن نه زما او ستا ترمنځ جدایي وي او باران وي یقین وکړه که چېرته هم قدم واخلم لاړ شم عجیبه چې ستا سوې شاعري وي او باران وي یقیني خبره ده دا ګورې عاجز صاحب دا ګوره یقیني خبره چې ستاسو شاعري وي او دا باران وي او که د کال عمره شپه وي نو زه به یم چې تنګ به پرې نه شو نور به تر څه شریکوئ نور کوم داسې ښکلي ښکلي شعرونه تاسو لیکلي وي او راته ووایه نو ښه به وي دا هلکان هم ناست دي ستاسو ته ګویا به نه شي که په کاڼو څوک خبرې لیکي بد به کوي چې پښتنو له څوک سندرې لیکي ګویا به نه شي که په کاڼو څوک خبرې لیکي بد به کوي چې پښتنو له څوک سندرې لیکي خدای په سیمه په سر لیکړي مسافر لالې مې ما ته چې کله خط لیکي پکې ګورګورې لیکي د نورو خلکو په شان نه دی چې شهرت وړی دی ستا عجیز لږ لیکل کوي خو ملغلرې لیکي او څو شعرونه نور چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت دی د قبر په حاضه د ډیوې څه ضرورت و وړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دلې سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دلې سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنانو د وعدې څه ضرورت و ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی عاجز صاحب دا میک ماله مه راکوئ تاسو وایه موږ بیا اورو تاسو وایه دا یو څو راسره شریک یې خیر دی څه زړه راسره څه ووایه داسې نور تاسو ښکلي ویلي وي او هغه تاسو ډېر مشهور وي د مسافرو پر خبره باندې وایې او د جون میاشته کې د جون میاشته کې دسمبر جوړ دی او د شاداب ملګری دی هغه ته یې ډالۍ وي چې د خپله کوره مروره کور ته راشه که نه د خپله کوره مروره کور ته راشه که نه په خپل وطن کې مسافره کور ته راشه که نه چې مازدیګر شي پیغلې خاندې او زه ویر کومه زما د هر ماښام اختره کور ته راشه که نه چا راته وی چې وظیفه کړه د نهرې روژې نن مې روژه ده په نهره کور ته راشه که نه او ستا د راتلو په انتظار زما ساده عجزه وباسم سپین ویښته د سره کور ته راشه که نه ډېر ښه دی عاجز صاحب لیک هم هغه دی چې یاره اورېدل یې خوند کوي او یقینا چې زمونږ کم مینوال تاسو ګوري نو هغوی له به هم خوند ورکوي انجوی کوي به تاسو
او یوازې دا نه چې ستاسو هغه اورېدل دي او واوه ورسره مونږ وکړو ستاسو چې کومه د پښتو ادب کې کوم لیک کړی دی د هغې که مونږ شاته وګورو نو ډېر لوی غټ سفر پروت دی خو که څوک د پښتو د شاعرۍ په پښتو په پوهېږي چې یاره د لفظ د کم وخت لپاره او د څه لپاره استعمال شوی دی نو یقینا ډېر غټ سبق په د هغې نه واخلي آخري کلام غزل وي یا څه وي راسره یو شریک کې د هغې نه پس به بیا ځو دغه شعرونه د ما ملګری اسم د هغه په نوم باندې اسمه تا ته یې ډالۍ وي چې بیا که د وروستو پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغې کوڅې ته نه ځم اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي او خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو که پکې ذکر د دهقان کېږي نو نه دې کېږي د یار غمونو مې عجزه د زړه زور اوبه که اوس که صفت زما د توان کېږي نو نه دې کېږي یو وارې بیا یاره ستاسو د شب قدر میډیا سنټر یوه نړۍ مننه ډېره مننه عجز صاحب چې ستاسو دغه مینه موږ سره شریکه کړله او سوال کوو د هغه لوی ذات نه چې دا ټوله دنیا یې آباده کړې ده خدای دې وکړي چې ستاسو دغه د پښتو ژبې دپاره دا کم قلم چې استعمالیږي چې همیشه تر هغه څنګه پورې استعمال شي چې د پښتو ډېر خدمات دغه د قلم د څوکې نه په صحیح معنو سره واخیستلی شي قدرمندو دغه د عجز صاحب چې کومه شاعري وه هغه مونږ تاسو سره شریکه کړله امید لرم چې تاسو به هم خوښه کړې وي او دغه شانتې د پښتو ژبې شاعران کافي په دې سیمه په پښتو خاوره باندې پراته دي تاسو سره مونږ د هغې هم ټایم په ټایم باندې انشاءالله مرکه مخې ته راوړو او اوږدو به سره امید لرم چې تاسو به هم خوښه کړې وي که په دغه کې زما نه یا زما د دې عجز ورور نه یو داسې خبره درغلې وي تاسو ته چې هغه ستاسو دلازاري کړې وي په هغې باندې معذرت کوو په لوی الله م سپارمه د الله په امان